نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری سوال وکړو چې دا خبره خو مسلمه ده چې رب ذوالجلال د مخلوق د هدایت د پاره انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام یو سلسله شروع کړو دنیا ته را لېږل. خو لیکن سوال دا دی چې د انبیاء کرامو تعداد څومره دی؟ څومره انبیاء رب ذوالجلال د مخلوق هدایت د پاره دنیا ته را لېږلي دي؟ نو قرآن کریم کې د چند انبیاء کرامو ذکر شته خو د تعداد باره کې ذکر نشته. البته شرح فقه اکبر کې دا الفاظ موجود دي او دو روایات دي. وقد ورد انه علیه الصلاة والسلام سئل عن عدد الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. حضور صلی الله علیه وسلم نا د انبیاء کرامو د تعداد په باره کې سوال وکړی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فقال 124,000 1,24,000 انبیاء کرام الله رب العزت را لېږلي دي. وفي روایت په یو روایت کې دا الفاظ دي 2,24,000 2,24,000 انبیاء علیهم الصلاة والسلام الله رب العزت د مخلوق هدایت د پاره را لېږلي دي. البته الا ان الاولى الا يقتصر على عدد فيهم. خو بهتره خبره دا ده چې د انبیاء متعلق د تعداد اعتبار سره صحیح معلومات نشته چې دومره انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي دي. مونږ او تاسو باندې دا لازم دي او فرض دي چې په ټولو انبیاء باندې څومره چې الله را لېږلي دي په ټولو باندې ایمان ساتل، ایمان وروړل اجمالی انداز سره دا فرض دي. دې وجه نه علما فرمایي چې کله تاسو د انبیاء د تعداد تذکره کوئ نو دا کم اور بیش الفاظ وسره وایي چې 1,24,000 کم بیش انبیاء علیهم الصلاة والسلام الله رب العزت د مخلوق هدایت د پاره را لېږلي دي. نو بده کې کو دا 1,24,000 نه زیات وي او کم وي په ټولو باندې به ایمان راشي او دا ایمان د پاره ضروری دي. کو یو انسان په ټولو انبیاء ایمان لري او په یو نبی ایمان نه لري نو دا هم مسلمان نه دی. په ټولو انبیاء باندې ایمان وروړل دا ضروری دي اجمالی طور سره. السلام.